الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين ولما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. سورة القصص سلم سپارہ آیت 17، 18، 19 درې آیتونه. واقعہ موسیٰ علیہ السلام شروع ہوا. سورت کی تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا واقع موسیٰ علیہ السلام واقعہ ذکر کولا تفصیلی دپارہ تسلی د نبی علیہ السلام. دارنگی د موسیٰ علیہ السلام دا وقت فرعون خلاف کولو نو قارون د فرعون کابینہ کے ہو او قارون د موسیٰ علیہ السلام د طرز ویو. اغتا اللہ مال دولت ورکڑے ہو د مال دولت پوج آغا خلاف کولو. نو قارون واقعیم بیا آخر کی بیانی موسیٰ علیہ السلام واقعہ شروع ہوا چی موسیٰ علیہ السلام مور تا اللہ لکی واچول چی کتی ریگی چی دے با قتل کی فرعونیان نو بکسا کی بند کے بکسا دریاب کے اوڑزوا. بکسا دریاب کے اوڑزو لدہ موسیٰ علیہ السلام خور آئے سرا غاری غاری لطلہ دریاب. بکسا فرعون داغر ڈلی والا وغی اونی والا بکسا چی کلو کا پائے کیا لکو. فرعون تخذوی آسیہ بی بی چا معاہدہ وا دیوج نیمہ لا تقتلوہو موج نہیں دے اسا ان ینفعنا او نتخذہو ولدا. دیوم تا فیدرہ کی وزویتو بیونیسو. موسیٰ علیہ السلام خورتلا بکسی سرا چاگئی بکسی نماسوم رو کنو تیوی او خدب دتو خیم چاو دی لپای ورکی. موسیٰ علیہ السلام اللہ ورطا ویلو انا رادوہو ومیات کی مدے واپس کتا تا بیا پید پار بے مور تراوستو موسیٰ علیہ السلام جاننگی فرعون پکور کے لوے دو
چلوی شو یو غرما مصر کی روان دے دو کسا جگڑ باندی دی یو دا موسیٰ علیہ السلام دا ڈلینا بل نا فرعون دا ڈلینا موسیٰ علیہ السلام تخفل ملگری شکایتو کو چی دے اگور ما بانی بیگار کئی زیادے کئی را باندی موسیٰ علیہ السلام اغلا سوک ورکو اغا مر شو موسیٰ علیہ السلام ارادہ دا قتل نوا موسیٰ علیہ السلام وی دا چی مر شو دو عمل دا شیطانو یا دا جگڑ ستاسو دا شیطان عمل دے موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ایمان زان لا درجہ کمکا بابا نے پردہ راولی اس موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ شروع دا قالا اویل موسیٰ علیہ السلام ربی ورب زمو بما پسبم داغی انعمت علیہ چی انعام کرے تا پما باندے پیغمبری ورکڑے وا او خبرے و سرکڑے وی موسیٰ علیہ السلام سرا قال اویل موسیٰ علیہ السلام رب ورب زمو بما پسوم دائیں انعمت علیہ چی انعام نکڑے پما باندے فلن اکونو وشرب نشمزو ظہیرا للمجرمین امدادی مجرمان لرو مجرمان سربزو امداد نکوم موسیٰ علیہ السلام اللہ والا پیغمبری ور کڑو نعمتی پہ کڑو خبری ور سر کڑوی او اللہ تا پخپل ویلیو چی خبری ور سر کولی سورہ طه دولسم آیت کی انی انا ربکا فخلان علیک زستا رب ما پنی اوباسا بیاوت ہوئی سولسم آیت کی سورہ طه کی اننی انا اللہ ہو یقیناً اللہ ما لا الہ الا انا فعبد ایمان بغیر بلا جت روانشتا زما عبادتو کا نیوزنو تو انی انا ربکا بیاوت اننی انا اللہ موسیٰ علیہ السلام سر اللہ خبری کروی اللہ تبخل ویلو زستا رب ما زو اللہ ما موسیٰ علیہ السلام وی قالا ویل موسیٰ علیہ السلام رب ورب زمو بما پسبب داغی انعمتا چنے من کنے تاو علیہ پما باندی فلنکونا چرے بنش منزاو ظہیرا للمجرمین امدادی مجرمان لراو فَأَصْبَحَا پس اگرزیدو موسیٰ علیہ السلام فی المدینہ پخار کے خائفاً یریدن کے یترقب انتظار کولو جسو خبر نشی وَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ پس ناسا پا آکسو چی طلب دا امدادے کرے و دا موسیٰ علیہ السلام نو بالامس پرونو پرونی دی امداد غصے ہو یستصرخو فریادیو کو موسیٰ علیہ السلام نرو بیا موسیٰ علیہ السلام تا فریادو کو موسیٰ علیہ السلام وتوئی قالا اویل موسیٰ علیہ السلام لہو دتاو دیکھپل ملگری تے ہوئی انکا یقیننتا لغوی مبین لغوی
خامخا سرکش دی خامخا پریشان انکا یقیننتو لغوی مبین خامخا پریشان اخکارا سرکش اخکارا فتح القدیر کی شوکانی ذکر کے غور رجل اذا فسد عیشو کله جون تنگ شي نو بیا سړی پریشان شي. موسی علیہ السلام دی ملګری ته وی ستابل کار نشته بس جګړې دي انک یقیننت لغوی مبین خامخا پریشان اخکارا. نو امداد پرونی مو سره امداد کړو عاقبتی ته شکر کړو نامر شو نن بیا یورس پکې تیر شو بیا موسی علیہ السلام خپل ملګری او ته بیا شکایت وکړو. موسی علیہ السلام ته صرف دومره وی قال له موسی ویندت موسی علیہ السلام انکا لغوی مبین یقیننتا خامخا پریشان اخکارا سرکش اخکارا سرکش پریشان ہے. صرف دومره ہوتا ہوئی تا بل کار نشته بغیر د جګړو نه او بیا بل تا دشمن تا اغل اراده وکا فلما وسرکلو ان اراده چراده وکا موسی علیہ السلام این یبتشو چی حملو کی باللذی پاک ازبانی پاک سڑیبانی هو عدو لهما هو چی دے عدو دشمنو لهما دے دوارو تا. موسیٰ علیہ السلام ارادو کا آغتے دشمن تا نو دا خپل ملګری وته وی صرف دی خپل ملګری ته دومره وی چې ستابل کار نشتا بغیر د جګړې نه. قال اول دی ملګری د موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام ته خپل ملګری وی اتریدو آیا اراده لري ته ان تقتلنی چې قتل کې مال راو حالانکه دته سوینا دته صرف دومره خبر اوکا چې ستا بغیر د جګړو نه بل کار ني مشرک ته نصیحت کوي زور نه ور کوي بغیر د جګړو نه بل کار نشتا او هغه کیپتی ته هغه بل دشمن ته اراده وکا دوالو. نو موسی علیہ السلام دا خپل ملګری وته وی قال ویل ملګری د موسی علیہ السلام یا موسی اے موسی علیہ السلام اتریدو آیا اراده لري ته ان تقتلنی چې قتل کې مال راو تما وجنی کما قتلتو لکه څنګه چې وجل ہوتا نفسن یوتن بالامس پرونو پرون یو سړی وجل اوس ما وجنی دی وخت پورې چاته پته نشتا. او د موسی علیہ السلام دی خپل ملګری الوی چې پرون دې سړی مړ کړو نن ما وجنی دینه مخ کې چاته پته نه و اوس خلکو لا پته ولګی دا خپل ملګری الوی نقصان کتا ترسئی نو خپل ملګری بدل ترسئی مخالف شي نو هغه مخالف او تاسو دشمنی کوي ښکارا نقصان متا تا خپل رسئی ته به عزت کېږي د خپل دلاسا
تب کمزور کېږي د خپل د لاسه، تب سره احسانات کې. قائد محترم شیخ القرآن مولانا محتویب صاحب فرمائی چې سړی چا سره احسان وکړي نو ایرول نه دی پکار، ایرول نه دی پکار. احسان سره وکړو، امداد سره وکړو، مالی یا جانی. اوس هر انسان په یو حال باندې ني. ډېر نوجوانو ځوانو تاسو لري منډه والے، اوس بوډا شو، بدن کمزور شو، دانګي مال او دولت سړي سره نو تاسو لري تعاون کولو. او مال پښتانوي پیسې د لاس کې لري، نو کله به داغه وس کیږي کله به نه کیږي. ته به د کال 12 میاشتې دا ته منه کې چې دی به ما سره وسار وخت امداد کوي، نه یو وخت باندې سړی وکړي امداد. دا خپل ملګری دی ورته وایي چې ستا بل کار نشته. موسی علیہ السلام دی خپل ملګری ته وایي، قال له موسی، ویل دی ملګری ته موسی علیہ السلام، انک لغوی مبین، یقینا ته خامخا سرکشه پریشان اخکارا، بل کار دی نشتا او جګړې کې. نو هغه الوی موسی علیہ السلام ورته نصیحت کولو، صرف دومره خبره وکړه چې انک لغوی مبین. نو ته پرندی مې سره وجلو، نن ما وجنی. نو خبره لیک شو، خلکو اوریدل او فرعون ته رپورټ لاړو. نو فرعون بیا پارلیمنت راوستو، موسی علیہ السلام خلاف مشوره وکړه، ورپسې بیا وروستو شلم آیات کې راځي او ان شاء الله سبانی سبق کې به وو ان شاء الله. نو د خپل د لاسه سړی نقصان مومي. یو کور کې اغلا شوی وه، نو دا پولیس والا چې د دې ډېره تجربه وي، نو یې سوچ وکړو چې دې کور ته پردی سړی څنګه راځي. نو دا کور پای کې هلکانو ماشومانو، نو د کور هغه کسان یې ونیول تفتیش لپاره. چې تفتیش یې کولو نو هغه غلا د هغه خپل زوی کړې وه. یو بله واقعه د سپریم کورټ چیف جسټس و مخکې چودھری افتخار چودھری، اپ یې غور ته راغلی و په دوره باندې. د موبایلو تازه تازه ورځې وې، نو موبایل ته نه چاپټ کړو. نو اوس داسې آلات راوتي دي چې موبایل کې ته بل سیم واچې نو هم پته لګي، اټریس کی د هغې معلومات کېږي، پته د هغې لګي. اوس داسې اسباب راووتو. نو چیف جسټس د پاکستان وی آئی پی سړی و، نو پولیس تفتیش وکړو سمدستي. نو یې تفتیش وکړو، نو دا چیف جسټس ګنمین چې و نا موبایل هغه پټ کړو. د خپل سړي نه تا ته به نقصان رسېږي چې تا سره به کینی پاسي، دا سره به ناس پاسي او ستا خلاف پکوي. نبی علیہ السلام هغه چا نه تنګ و. مکه کې کافران مشرکان ښکاره دشمنان، د نبی علیہ السلام ترونو ابو جهل، ابو لهب،
دی با خلاف کولو خو ښکارا خلاف پہ کولو یا مدینی ته چې نبی علیہ السلام هجرت کو آلتا بیا منافقان پیدا شو عبداللہ ابن ابی ابن سلول چاو په شوراګانو کې کې ناستو نبی علیہ السلام سره مشوره کوله شورا کې بناستو او هغه نبی علیہ السلام پسې پوښ ان شاء الله سوالو د نبی علیہ السلام په بیبي باندې هغه تهمت لګولیو خپل بتاتا نقصان رسي پر دیني شي رسوله موسی علیہ السلام صرف دومره وتوي چې ستابل کار نشتا بغیر د جګړو نه الوی چې ته ما وجنی قالو فلما ان ارادو وسر کلا چې رادو کوم موسی علیہ السلام ایبتشو چې حملو کی بالذی فاغسری باندې وعدو اللہما چې دې دشمنو د دې دواړو قال ان اول ملګری موسی علیہ السلام دا چې فریاد ولا کړو او تو یا موسی اے موسی علیہ السلام اتریدو آیا اراده لري ته ان تقتلنی چې تقتل کې مال را کما قتلت نفسا لکسنگ چی وجلو تا یو تنو یو کسو یو سڑے بلام سی پرونو یو سڑے وجلو نن ما وجنی دی وقت پوری چاہتا پتہ نوا او خلق خبر شو د کور نه متاته چې نقصان رسیږي د کور نه برسیږي ستا خبره چې لیکيږي ستا د کور نه مکیږي تعالی چې نقصان رسي ستا ملګری برسي پر دې ته نقصان نشي رسوله ښکار دشمن ته نقصان نشي رسوله منافق ته نقصان رسي چاله لستونی ماروي موسی علیہ السلام دی ملګری الوی چې تا پرونم سړی وجل نن ما وجنی ان تريدو اراده نه لريتو نه واړیتو الا ان تكون مگر چې شیتو جبارن سرکشا زورور فیلا دې پزماکه کې وما تريدو او اراده نه لريتو نه واړیتو ان تكون چې شیتو من المصلحین د اصلاح کون کنا اوس ول نصیحت کی یا ل فریاد کولو نو قائل محترم شیخ القرآن سے فرمائی بیکار سړی سره چې احسانو کې نا به هر وختانه تم کوي چې بس ما سره احسانات کوا کله مستاوس کیوی کله بدینی نو دې بیا مرور شي نو چې دې سره احسان کې نو ما دې ستا مرګره دي دا څه باندې کې چې راغي بدل بیا ورکی د احسان بدلاو تخلاص کی حل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله نشته مگر احسان نورم غنی معنی کې خو یو معنی دا چې تاسو چې احسان کو تو سره احسان وکا نو د سره احسان کړو د داغه بدلا دا ورکا چې आले وي یا پرون سره د وجلو کما قتل تنفسا بالامس څنګه چې تا یو تن وجلو پرونو که خبره یو سړی سیکرټ خفیا ساتل غواړي نه مخلین نو باسي چې خلین نه خبره وکړه هغه هوا کیږي هغه ځان ته زیګوري بیا پټ نه شي پاتې کېږي که ته پټه
یو خبره پاتې کول غواړي نو هغه خولې نه مو باسه، خولې نه نو که هغه بیا ګرځي او ځان لځې ګوري. د موسی علیہ السلام ملګری په کار چې دغه شکریا ادا کړی وي. قائد محترم فرمایي بیکار سړی چې هغه سربته هر وخت احسان کوي، او چې سم سړی وي، درون سړی وي، عزتمن سړی وي، پویا سړی وي، نو اصل چې یو احسانو کو اټول عمر بیا یاد ہے ته نه یریږي نه. او قرآن نه بیا لوی احسان بل نشتا چې قرآن نه ته استادو خولو، روحانی پلار نه ته قرآن خولو، قرآن دې زکو، عقیده دې زکا، مسله دې نزدکا، دین لوی احسان بل نشتا. د توحید نه لوی احسان بل نشتا. توحید زکی قرآن کی، قرآن نه لوی نعمت بل نشتا. موسی علیہ السلام وی ربی بما انعمت علی، پس اور دا چې تا انعام کړي په ما باندې، په دې امت باندې لوی نعمت د الله قرآن. و اما بنعمت ربک فحدث، نبی علیہ السلام ته دا الله نعمت او ته بیان ک، قرآن او ته بیان کا. دا یو سړی نه قرآن زکو لګیا ډیر، دا شکریا ادا کا، هغه دعاګانې کوا. کته ولا دعا نه کې نو چې ته د قرآن بیان کې نو هغه ته پکې پخپلا اټومیټیکلی خپل حصہ ملاوي. کته ته دعا کې او کنه کې او کدی دعا لري ورته وکا نو الله ول تاجر در کې الله بدن خوشاله شي. ځکه هر جزاء الاحسان الا الاحسان، نه بدلاره احسان مگر احسان. انور مانی جا خپل دې باندې مونږ بیا التکو. یو سړی د سره احسانو کداغه احسان شکریا، او قرآن نه لوی احسان لوی نعمت بل نشتا. چې قرآن نه تنزدکو، قرآن نه توخولو، دا شکریا ادا کا. نو بیکار سره اثر وته هر وخت احسان کې کستا وس کیو کني، که تروغه او که جوړي، که تجاره او که خان دی، خو هغه سره به احسان کې چې احسان وسره کې نو دې بیا ستا ملګری دی، او کنه احسان وسره نه کې بیا به خلاف کوي. لکه موسی علیہ السلام ته استابل کار نشتا بغیر د جګړو نه، او ته پرونی سړی وجلو نن ما وجنی. نو علیو یو مصر والو ته پتو لګی، فرعون ته پتو لګی دا، او بیا فرعون چې پارلیمنت راغون کو، شورا راغون نکا، مشوره کوي د موسی علیہ السلام خلاف. موسی علیہ السلام ته یو سړی رالو، وجاء رجل من اقصى المدینه، دا د کلین یو سړی رالو او اطلاع ولا ورکا. دا غي تفصیل به ان شاء الله بیا سبا لکو. لفظی ترجمه ځل بیا غوړي. قال او موسی علیہ السلام رب و رب زما بما پسبم دای انعامتا چې نام کړي تا علیا پما باندې ولن اكونا شربن شمنزا ظهيرا امدادي للمجرمين، مجرمان لرم فاسبانو گردیدو موسی علیہ السلام فی المدینہ پخار کے خائفن یریدون کے ہو یا تنقب انتظار کولو چیزو خبر نشی. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ پس ناصابا کر چی طلب دا امداد کرو بلم چی پرونو یستصرخو طلب دا امداد اکو دنو بیا تی طلب اکو بیا تا فریاد اکو. قال لہو ویل موسی علیہ السلام دتا اقبل ملگری تا. قال لہو موسی ویل موسی علیہ السلام اقبل ملگری تا انکا یکنن تا لغوی مبین خاخا سرکش اخکاران استابل کار نشتا پرونی سره وجلو
او نن ما وجنی قال له موسیٰ وعندت موسیٰ علیہ السلام انک یقیناً تا لغوی مبین خان خان سرکش اخکارو پریشان اخکارو ولما ان ارانا پسرکلو چیرادو که موسیٰ علیہ السلام ان یبتشا چی عملو کی بالذی پاسڑی باندے وعدو اللہما چی دے دشمنو دے دوارو قالا اویل ملگری دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تے ہوئے اتریدو آیا ارادہ لریتا انت قتلنی چی قتل کی مال رو کما قتل تنفسن لکا سنگا چی رواجلو یوتنو بلام سے پرونو پرون جی سرے ملکی رو مام وجنی ان تریدو موسیٰ علیہ السلام توی دا اقبل ملکرے ان تریدو نواریتو الا ان مگر دا خبرو تکونا جبارن چی وی سرکشو ان تریدو ارادن لریتو الا ان تکونا مگر چی شیطو جبارن سرکشو فیلا دے پس مکہ کے وما تریدو ارادن لریتو وما تریدو ان تکونو ارادن لریتو چشیتو من المصلحین دنی کانونا نخفل ملگری علوی او خلق لپتو لگی دا فرعون بیا خپل کابینه را غونډه کا او بیا مشوره وکا ورپسې سبب انشاءاللہ بیا نور واقع بیانو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین